جنتی انسان جهنمی شه او جهنمی انسان دا جنتی شه. څوک در الله رب العزت در رحمت نه مایوسه کول دا حرام دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دو کسانو په تیر شوي امت کې د یو کس به ګناهونه کول، ګناهونه به تې کېده، د بل کس ګناهونه به نه کول، بزرګ یې ځانه جوړ کړی و. دې نیک انسان او دې بزرګ انسان دې ګناهګار انسان ته ویل قسم په الله باندې چې تا به الله معاف نه کي، تا به الله ونه بخي، ته ګناهونه کې. قدرت ته ګوره چې کله دواړه مړه شو، الله رب العزت دې نیک انسان ته وی تاله دومره اتارټي، تاله دومره ملکه چا درکړې ده چې ته د الله په نوم باندې قسم خورې چې الله تعالی نه معاف کوي. هغه جهنمی انسان ته وی زه ټول ګناهونه می ته معاف کړه، زه جنت ته. نو ګناهګار انسان د جنت ته لاړی، او هغه نیک انسان هغه ته وی ټول اعمال نیک اعمال می له ضایع کړه، نیک اعمال می له ختم کړه، زه جهنم ته. نو هغې جهنم ته ولېږه. د الله رب العزت د رحمت نه مایوسه کول دا حرام دی. بدګماني کول دا حرام دی، دا ناجایز دی. ځان د ګناهونو نه پاک ګڼل چې زه خو بزرګ یم، زه خو نیک انسان یم، او نور خلک ګناهګار ګڼل چې دا پلانې ګناه کوي پلان، دا انتهایی د ګمراهۍ اوله پړوی ده. ځان چې کله ته ځان ګناهګار وګڼې، چې کله مولانا بجلیګر صاحب رحمه الله وی چې کله ته ځان د په منځ کې نه هم کم ګڼې، ستا تقوا به هله کامله شي. نو تقوا هله انسان ته حاصلېږي چې کله ځان ګناهګار وګڼې چې زه خو د الله یو ګناهګار انسان یم. موږ په ځای د دې باندې چې ځان ته انسان ګناهګار وایي، نو موږ بل تر ګناه نسبت کوو، پلانې ګناه کوي، پلانې خو په دې ګناه کې مختلف. په دنیا کې چاته جهنمی ویل دا حرام دی. په دنیا کې په چا باندې کفر فتوا لګول بغیر د وجوهاتو نه دا حرام دی. چاته ګمراه ویل دا ناجایز دی، چاته زندیق ویل دا ناجایز دی. ګوره الله په یو ټکي باندې چې یو ته ووایي چې الله به تا جهنم ته لیږي ځکه ته ګناهونه کې، هغه نیک انسان الله جهنم ته ولېږه، او هغه ګناهګار انسان الله جنت ته ولېږه.